که موږ او تاسو ګورو د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین دور ته هغوی به سوداګانې کولې، خو غټې سوداګانې د آخرت د اوږدې زندګۍ سودا به یې کوله. هغوی به د دنیا د معمولي غوندې کسي سودا لپاره بل د هغه اوږد ژوند زندګي هغه به یې مخکې کوله. داسې به یې نه کول چې هلته په دنیا کې بل ټول عمر دپاره به یو څیز دغه کو، نه خپل دومره وخت دپاره. سفیان ثوري رحمت الله علیه فرمایي، هغه فرمایي چا تفوس وکړو، یو کس ته لاړو ورته وایي ما ته څه نصیحت وکړه. وایي نصیحت خو آسان دی، دغه نصیحت دی چې په دنیا کې دومره محنت وکړه څومره چې په دنیا کې فاتح کېږي، څومره چې دنیا کې زندګي ده د هغې عمره محنت وکړه، اخرت لا د هغه ځای عمره تیارې وکړه چې څومره هغه اوږده زندګي د هغې عمره تیارې وکړه، دومره تیارې وله وکړه چې څومره ته هلته کې باقي پاتې کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کس ته وایي دا کوی چې دی نو دا وقف کا چې خلق د ځان له وبس کي، طالب الله تعالی په جنت کې یو چینه درکي. هغه ورته وایي د الله رسوله ما به دا کوی ورکړی و، خو لیکن دا کوی ځکه نه ورکومه چې په دې کې زما د بچو رزق دی، په دې کې زما د بچو رزق دی، کوی نشم ورکولی. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره واورېده لاړ ورپسې ووایه څومره قیمت یې درله درکمه چې ستا د بچو رزق دی، هسې نه غواړم. ووایه قیمت باندې یې تېنه هغه اوبه واغست، کوی یې واغستو. چې کله یې تېنه کوی یې واغستو، عثمان رضی الله تعالی عنہ خلکو ته ووایي راځئ او دا کوی دا ما صدقه جاریه کو، دا ما د الله د رضا دپاره وقف کړی دی، ځان له ترې اوبه وڅښئ، ځان له استعمالوئ. بیا راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د الله رسوله تاسو د فلانکي بنده په باره کې دا ویلي که دا کوی د چېرته د الله د رضا لپاره وقف کو نو دله به الله تعالی په جنت کې یو چینه ورکوي. وی ای د الله رسوله که دا کوی بل چا واغسته وقف یې وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د هغه دپاره هم به دغه شانتې وي، د هغه صحاب چا دپاره یا کوم صحابي چې دا کوی واغسته او ټول چاته یې وقف کو نو د هغه چا دپاره چې اغسته وي هغې له به هم الله تعالی په جنت کې یو چینه ورکي. نو هغه صحابه به هغې به هغې اوږدې زندګۍ لپاره چې هغه داسې زندګي ده چې ختمېدل پکې نشته دی. ځکه شیخ سعدي صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې ای خلکو خپل وارثانو نه خپله بدله واخلئ. چا تپوس وکړه حضرت څنګه بدله ترېنه واخلو؟ ورته فرمایي چې کله تاسو پیدا کېدئ، چې کله تاسو پیدا شولئ او دنیا ته راغلی، ستاسو ورونو ستاسو په ژړا باندې هېڅ پروا نه کوله، تاسو به ژړل او هغې خلکو خندلو، ستا مور خوشحالېدله، ستا پلار به خوشحالېدو، ستا ماماګان او ترونه خوشحالېدل چې موږ کره ماشوم راغلی دی، حالانکې هېچا هم ستا د ژړا څه پروا نه کوله، هر څوک خوشحالېدو، زیرې اغوستل مبارکیانې به کېدلې. په دنیا کې داسې زندگی تیره کړئ چې کله تاسو وفات کېږئ چې تاسو خاندئ او د دنیا نه روان یئ، تاسو پاتې خلک تاسو پسې وجاړي. داسې زندگی په دنیا کې تیره کړئ چې یو بل سره بغض او حسد نه وي، چې یو بل ته دشمني نه وي، بغض او حسد په زړه کې نه وي، د یو بل سره پاک صفا معامله وساتئ چې هغه اوږده زندګي کومه را روانه ده چې هغه مو د خوشحالیو زندګي وي. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا قبر چې دی نو دا د یو تیاره کور دی، دا یو داسې کور دی چې په دې کې هر څه شته دی، په دې کې لړمانان شته دی، په دې کې ماران او هماران شته دی. و انسانه په دنیا کې زندگی تیرای نو دنیا کې داسې ژوند تیر کړه چې دلته کې نجات ومونې. و انسانه په دنیا کې په غفلت کې فروتي، و انسانه دې قبر ته هم سوچ وکړه یو ورځ به زما او دا ګټې را باندې د پاسه ایښودلې، خاوره را باندې واچوي، نه پلار شته نه مور شته، نه لور شته او نه رور شته، هېڅوک هم نشته دی. نفسي نفسي را خپل ځان به یې صرفو، خپل دغه نفس وجود به دي
که څه عمل دې کړی نو هلته به ستا مخې ته وي، که نه دې کړی نو هغه به هم مخکې، بیا به هلته هېڅ جواب نشي ورکولی. و انسانه نه به دې هلته پلار فکر راځي، نه به د مور او نه به د خور او نه به د ورور. انسانه خپله بیبي د هم فکر نه راځي. الله جل شانه فل کلام کې فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. بیا ورپسې فرمایي ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها تفوس کې د الله رسوله چې د محشر ورځ شي ټول خلک چې دی هغه راپاڅي په غاړه باندې کفړې نه وي. ای د الله رسوله دا خلک په یو بل ته ګوري نه، ولې به دا خلک په یو بل ته نه ګوري؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایا ما سمعت قول الله تعالی، ای د ابوبکر صدیق لورې تا خو د الله تعالی دا قول ولې نه دی اورېدلی؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، چې داسې ورځ را روانه ده چې د هر انسان به په خپل ځان باندې وي، د هر چا انسان به یو ځان له یو کیفیت وي. داسې به نه چې زه د فلانکي ته ګورم، فلانکي دې ما ته ګوري، فلانکي دې ما ته ګوره، زه فلانکي ته ګورم. چېرته به هم داسې نه وي نفسي د هر سړی خپل په غم کې وي الله زما به څه کېږي، الله زما به څه کېږي. هر سړی به په خپلو خولو کې ډوب وي، چېرته به هم بل څوک نه وي چې دی به هغه ته مخ وګوري، چې دی به زما په ځای جواب ورکړي. بس هر سړی به خپل لیعملي ولکم عملکم، پیغمبر علیه السلام فرمایل زما لپاره زما عمل دی او ستاسو لپاره ستاسو عمل دی، د هر چا لپاره خپل خپل عمل به وي. ځکه په دنیا کې که انسان وخت تېروي نو تاسو وګورئ غاص بن وائل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر سخت دشمن و. پیغمبر علیه السلام ته به ایذا ذهني رسوله، تکلیف یې ورته رسو. یو ورځ راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وړاندې یو اوچ اډوکی ځان سره اخیستی او هغه اډوکی راواغوسته او په لاس کې د زرې کو نری کو هغه خاورو ته کته ارتاو کو. دواړو جهانو سردار مبارک ته وی ای د الله رسوله چې الله تعالی دوباره ژوندي کول کوي نو الله تعالی دې اوس دغه ما چې کوم اډوکی چې دا زرې کړی دی او خاورو کې مې ګډوډ کو ستا رب دې اوس دا ژوندی کړي. قرآن کریم په خپله باندې جواب ورکړي، الله تعالی جواب ورکړي. قرآن کریم کې فرمایي وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم. وګور د غاص بن وائل د دومره بېوقوفه دی چې د خپل پیدایش هم هیر کړی دی. د ماته مثالونه بیانوي دا خو اډوکي دي او جوسه خو بیا هم موجوده وه. دی ما د هغه څه نه پیدا کړلی چې اډو نشو، د یو ګندو اوبو نه مې پیدا کړی دی، د خاورې نه مې پیدا کړی دی. دی ما ته جو سوال دغه کوي چې ای غاص بن وائله دومره احمق او بېوقوفه یې. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا، دا خپل پیدایش ولې هیر کړی دی؟ و انسان خپل په پیدایش باندې سوچ وکړه چې الله زه هم پیدا کړی ما، څنګه پیدا کړی ما؟ دنیا ته رالم زما کار سره، په دنیا کې زندگی تیروم څنګه تیره کړمه، سبا له بیا زما له دنیا نه تګ دی او قبر ته تللی. نو که هر انسان دا سوچ او فکر وکړي چې دنیا نه تګ شته نو چېرته به هم انسان په ګډو وډو سره نشي. لیکن ما او تا نن آخرت تیر کړی دی، ما او تا د دنیا اسره کړې ده، د دنیا هر یو کار ما او تا آسان کړی دی. لیکن موږ او تاسو څخه ګران شوی دی نو د فرض موز ګران دی، قرآن کریم تلاوت ګران دی، موږ او تاسو سې روزه ګرانه ده، ما او تا د چله ګرانه ده، ما او تا په تبلیغ کې وخت لګول ګران دي، ما او تا د مشر ادب او احترام کول ګران دي، ما او تا مور او پلار سره ټیټي کول ګران دي چې موږ د مور ادب وکړو، د پلار ادب وکړو، د رور ادب وکړو. موږ او تاسو نن دا ګران شوي دي، موږ وایو چې دا خو زموږ دپاره ملامتیا ده. پیغمبر علیه السلام یو اوږد حدیث مبارک ذکر کوي، هغې کې د قیامت نشانې ښودلې دي، یوه نښۍ پکې دا هم ښودلې ده چې داسې زمانه به راشي چې خلک په د یار دوست احترام کوي، خلک په یار دوست ترغیب ورکوي په مور او پلار باندې. د مور او پلار خبره به نه مني لیکن د یار دوست خبره به مني. دا د قیامت نښو کې یو نښه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا کې تقریبا دي. غازي فضل الله صاحب فرمایي وایي دا د قیامت نښه ده
چې خلک په د فلار احترام بنه کوي، د یار دوست احترام به کوي، د مور احترام به نه کوي، د یار دوست احترام به کوي. په کور کې د مشر ورور خیال به نه ساتي او د بل سړي خیال به ساتي، د خپل ورور خیال به نه ساتي، د خپل پلار خیال به نه ساتي او د یارانو سره خیالونه به ساتي. د هغوی مرګستیاګانې به کوي، پلار سره به کور کې په سمه خوله خبرې نه کوي. نو که د فلار بیا فرمایي چې د فلار په دې خوله کې، د مور په دې خوله کې چې کومه ژبه ده نو دا د غوښې ټوکړه مه ګڼه، دا خو بس یو د غوښې ټوکړه ده. او ای به ای ځوانه، ای نوجوانه، ځان د سوچ وکړه که دغه مور در پسې لاس اوچت کړل چې یا الله زما دغه بچی دی او ما دومره تربیت ورله وکړو، د ماشوموالي نه راواله دې درجې ته مې راورسو، دی ما ته اوس چې اواز کوي نو د سپی په اواز راته کوي، وایي زما مور چې د سپی په شان غفیږي. یا الله دې تباه او برباد کړي چې که دغه د مور د خولې نه دا لفظونه وختل، دغه الفاظ وختل نو تباه او برباد بشي. دنیا خو به د هم خراب شي لیکن آخرت به د هم خراب شي. دنیا به د هم خراب شي او آخرت به هم خراب شي. دا سزا به در الله په دنیا کې هم راکړي د مور او پلار د نافرمانۍ، په آخرت کې به در هم درکړي. ټول عمر د پاره به دغسې ذلیله ګرځي، ذلیله به مه کوه د مور او پلار سره، د هغې سره افرافګنډې مه کوه، د هغې خیال وساته، احترام یې وکړه. هغه اوږده زندګي را روانه ده چې د هغې دپاره ته اساني میلاو شي. نو که چا وکړله نو هغه زندګي به خوشحاله وي، او که چا د مور او پلار احترام په دنیا کې خپل زندگی تیره نه کړله، په موز او دس کې په دینی امورو کې خپل زندگی تیره نه کړله، نو بیا هغه اوږده زندگی چې هغه د پریشانه او د خفګانونو وي. لاهوري صاحب رحمت الله علیه هغه یو کتاب کې لیکي د قرآن کریم تقریبا د موضوع په حیثیت ولا ورکړی دی چې 3 خبرې داسې کړي دي. نمبر 1، اے بنده الله راضی کا، الله رضا کا فو عبادت سره، د الله تعالی دومره عبادت وکړه چې الله تعالی درنه راضي شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقې ځان کې راوله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم درنه راضي شي. اے بنده د الله د مخلوق د هغې دومره خدمت وکړه چې دا مخلوق درنه راضي شي، چې الله راضي شي په عبادت سره، رسول الله مبارک راضي شي په اطاعت سره، د الله مخلوق دا راضي که په خدمت سره. چې دا 3 واړه دې وکړل نو بس ته کامیاب شوې، ته به کامیابۍ طرف ته روانې. ځکه موږ یوازې صرف دا نه چې دیني دې سره دنیاوي امور کې هم ځان پیژندل پکاري، فراډ مه کوه، دوکه مه کوه، او چې څه کوې نو دا ټول کاونټ کېږي، دا جمع کېږي، د دې بدله به الله تعالی په آخرت کې درکوي. ځکه فرمایي چې دنیا دارالعمل دی او آخرت دارالجزا ده، دلته عمل کوه هلته به الله تعالی بدله درکوي.